السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو د ایران او امریکای چې کم دشمنی ده او د هغې کم جنگ دی د خطې صورتحال په نوي موډ کې داخل شوی دی د ایران نوې ټکنالوژۍ هغې یو هلچل پوره دنیا کې مچاو کو او د نوې ټکنالوژۍ منظر عام باندې راتلو نه پس نه صرف امریکا بلکې غیر چاپیره چې کم ملکونه دي هغه که پاکستان دی هغه که عراق دی هغه که عرب ممالک سپیشلی د عرب ملکونه نو د ټولو دپاره خطه کې نوې صورتحال پیدا کو د نوې ټکنالوژۍ چې کم ویډیوز منظر عام باندې را روانې دي نو هغه د ټولې دنیا کې د طاقت توازن برقرار ساتلو حوالې سره هم اهم دي او په خپله واشنګټن په ایوانونو کې د نوې ټکنالوژۍ زلزلې هسې که موږ وګورو د تېر څه وخت نه د امریکې او د ایران چې کوم جنگ دی د دوی کوم میدان کې چې کوم هلچل دی او د دوی کوم هغه اصل چې کوم یو بل سره مقابله ده نو دی کې ایران ډیر سختۍ سره مقاومت سره په میدان کې ولاړ دی او اوس موجوده د دور کې موږ ګورو هغه خلق چې د ایران به ډیر زیات مخالفو نو هغه هم وایي چې یاره ایران اصل کې د مسلمانانو نمایندګي کوي او ډیر طاقتور انداز کې ولاړ دی د نوې ټکنالوژۍ نه صرف دا چې کم د امریکې ملګري دي د امریکې ایوانونه دي هغې کې زلزله راوستې ده بلکې دلته چې کم مسلمان ملکونه دي او د امریکې مخالف چې کم سوچ لري نو هغې دپاره یو اطمینان او هغې کې هم خوشحالي راوستې ده د نوې ټکنالوژۍ راتلو نه پس د امریکې خپل تاثرات دي دې حوالې سره او د ایران خپلې دعوې دي راتلونکی وخت به ثابتوي چې دا نوې ټکنالوژي د ایران د نوې ټکنالوژي د خطې غیر چاپیره چم ګاونډ کې چې کم ملکونه دي او په ټوله دنیا کې د طاقت توازن برقرار ساتلو کې دا کم کردار ادا کوي ایران دعوه لري چې دا راتلونکي وخت دپاره دا ډیره زبردست ټکنالوژي ده او د دې ټکنالوژي د وجې نه به د طاقت توازن برقراري او د ایران او د مسلمانانو حفاظت کې به دا اهم کردار ادا کوي او امریکې یو طرف ته چې د دغې باره کې ډېر زیات خدشات دي او دا وایي چې دا ګیم چینجره هم ثابتېدی شي دې حوالې سره د مختلفو ملکونو چې کوم تاثرات را روان دي هر ملک د دې باره کې خپل سوچ لري خپله نظریه لري خو مونږ چې کوم ګورو په سوشل میډیا باندې په اخباراتو کې په ټي وي چینلو باندې نو دې ټایم کې د ټولو نه زیات سر فهرست او د ټولو نه زیات چې کوم وایرل خبرونه دي او فوکس دی پې د مسلمانانو نو هغه د ایران د نوې ټکنالوژۍ منظر عام باندې راتلو والا ویډیو دي او دې سره به مونږ ووایو د تېر څه وخت نه مونږ چې ګورو نو ایران د په دې خطه کې د ټولو نه زیات په جنگ کې پروت ملک دی او امریکې مسلسل دلته کې عراق سره وجنګولو بیا کویت سره عراق سره 20 کاله د دې ملک جنګ وشو پابندیانې دي پې خو څه خو شته چې د هغې په بنیاد باندې د ملک ولاړ دی او څه سوچ دی او څه دی سره چې کم ډیل دي او نور څه بنیادي شیزونه دي نقطې شته چې د ټولې دنیا چې کم کفري ملکونه دي خاص کر امریکا د دې یو ملک خلاف دا ټول فورسز هغه استعمالوي او په خطه کې دا ملک نه مني دې ټایم کې مونږ ګورو د موجوده چې کوم د سوشل میډیا دور دی او د موجوده چې کوم جنگونه دي خاص کر فلسطین او د فلسطین دا مسله دې کې مونږ وکتل چې د ایران چې کوم ډیر وخت نه یو تاثر
د مسلمانان په ملک شیعه سني هغه چې کومه مسله شروع وه عام په دې کې په مزه مزه خښیږي او یو تاثر دام دی چې د ایران خلاف تر اوسه پورې چې کومه پروپیګنډه کېده نو هغه به همدغسې و هغه په هوا کې یو شی او د څه ملکونو نه په دی باندې را تپلی شوی و چې دا ملک سر ونه باسي او اوریجنلی که مونږ ګورو نو دې ټایم کې امریکې ته په سترګو کې سترګو اچولو والا ملک هغه ایران دی او هغه که فلسطین مسله باندې دی او هغه که نور د دې مسلې راځي خو دا اوس چې کوم ویډیوز راځي او د ایران د څومره ملک چې بره پروت دی نو د هغې نه خو دا معلومیږي چې د ایران دومره ملک د ځمکې لاندې غرونو کې دی نو د دې علاج امریکې سره نشته او دا به راتلونکي وخت کې دا نوې ټیکنالوژي سرپرایز ورکوي تیرو چې کوم وختونو کې مونږ وکتل نو مسلمان ملکونو خلاف خو ډیر زیات چې کوم میډیا پروپیګنډا به وه او کوم مختلف قسمه حالات چې راغل نو هغې کې دا خطې ملکونه که عراق دی که کویت دی د هغې پکې افغانستان دی نقصانونه یې پکې پورته کړي دي او نظریې باندې چې کوم ملکونه جوړ شي او سوچ نظریه او یو بنیادی نکته وي نو مونږ ګورو چې دا دې ټایم کې قوم په ریجیم چینج چې کومه تیر شوی وخت کې چې ریجیم چینج کومه مسله شروع وه او ډیر زیات کوشش و هغې کې امریکا ناکامه شوه اوس د هغې نه پس او د یو بل ډیر غټ غټ کمانډران اعلانن هغه ویشتي دي د ایران خو ډیر لوی لکه آرمی چیف لیول فوجي افسران هغه ویشتې شوي دي نښه شوي دي او د هغې نه پس اعلانونه هم شوي چې مونږ وکړل نو د دې نه پس دا دوه جنګونه دا دوه ملکونه دا به چته نه چته یو بل ته مخامخ هم راځي او که تاسو ته یاد شي نو مونږ به مشرانو نه اورېدل وایي اخري جنګ به د قبلې نه راځي نو همدغه یو سلسله ده را روانه ده او د عربو ملک دی فارس دی ایران دی شام دی عراق دی سعودي عرب دی او افغانستان دی نو د نړۍ همغه یو خطه ده او دا جنګونه پکې شروع دي جنګونه پکې را روان دي وخت به ثابتوي چې ټکنالوژیانې څه کوي ایمان څه کوي د ایمان پکې څه کار دی او اصل نظریه باندې یو سوچ باندې کم خلق ولاړو او کم ملکونه ولاړو دغه څه خبرو سره اجازت غواړم د الله په امان